قرباني څه ته وایي؟ قرباني دا د قرب نه ده، نږدېوالی او نږدېکت. مخصوص څاروی په مخصوصو ورځو کې د الله رب العزت په نامه باندې د ثواب په نیت باندې ذبح کول او د دې وینه تویول دا قرباني ده. مخصوص څاروی دا معنا چې دا څاروی به حلال وي، حرام به نه وي. او په حلالو کې بیا هغه څاروی چې په هغې باندې قرباني جائز ده. ډېر څاروي داسې دي چې هغه حلال دي خو په قربانۍ کې د هغې ذبح کول ټیک نه دي. لکه څومره چې دا وحشي ځناور دي، لکه اوسۍ د انسان نه وحشت محسوسوي، لکه مارخور دی د انسان نه تښتي، دا پالتو نه دی، دا وحشي دی. موږ په کور کې دا ساتو نه، نو لہذا دغه څاروي خوړل خو حلال دي خو په دې باندې قرباني نه ده جائز. قرباني به دغه څلور قسمه ځناور باندې کوو، یا د اوښ او د اوښې د جنس نه دی، یا د غوا او د غویي د جنس نه دی، یا د ګډ د جنس نه دی، او یا د چیلۍ د جنس نه دی. هغه به نر دی او که ماده ده. او په مخصوص ورځو کې څه معنا؟ مخصوص ورځې دا معنا چې دا عبادت خاص دی د خپلو ورځو سره. داسې نه ده چې دا عبادت په کال کې سړی کوم وخت غواړي په هغه ټیم کې کولی شي. لکه څنګه چې د منځ اوقات معلوم دي، د فرض منځ د دې وخت نه واله دې وخت پورې ادا کیدی شي. څنګه چې د فرض روجې اوقات معلوم دي چې د دې ورځو نه واخله تر دې ورځو پورې فرض رمضان روجې نیولی شي. همدغه رنګې د قربانۍ ایام هم معلوم دي چې قرباني دا د 10 ذوالحجې سحر چې د اختر منځ وشي د دې نه واخله 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجې تر غروبه پورې د نور پریوتو نه مخکې یعنی دا 3 ورځې 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجې تر مازیګر نه پس او ماښام نه مخکې پورې چې کله د 12 ذوالحجې نور پریوتو د قربانۍ هغه وخت ختم شو. او بیا دا څاروی به دا د الله رضا دپاره وي، دا به د نام او نمود دپاره نه وي، دا به د ریا دپاره نه وي، بلکې دې کې به نیت د الله رضا وي چې زه دا څاروی ذبح کومه، په دې کې زما غوښې ته نیت نشته دی، په دې کې مې د شهرت نیت نشته، بس خاص د الله رضا دپاره او د ثواب د حصول دپاره زه دا څاروی ذبح کومه. نو مخصوص ځناور په مخصوص ورځو کې د ثواب په نیت باندې د الله په نامه باندې ذبح کول دې ته قرباني ویلی شي. او د دې قربانۍ حیثیت څه دی؟ صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو، ما هذه الاضاحی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا قربانی څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. بیا صحابه کرام تپوس کوي فما لنا فیها یا رسول الله، مونږ د پاره په دې کې څه فضیلت دی، مونږ د پاره په دې کې څه ثواب دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل بكل شعرة حسنه، د دې قربانۍ د ځناور د هر ویښته په بدل کې یوه نیکي ده. بیا صحابه تپوس کوي یا رسول الله د صوف یعنی د وړۍ څه حکم دی؟ د ګډ یو سړی ګډ ذبح کوي، هغې باندې وړۍ د وړۍ څه حکم دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه، د وړۍ چې هر ویښته دی د هر ویښته په بدل کې هم یو نیکي ده. او بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله رب العزت ته د 10 ذوالحجې په ورځ باندې د قربانۍ د وینې تویولو نه زیات محبوب بل عبادت نشته. او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته یو ځل پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک وفرمایلو اے فاطمه چې کله ستا قرباني ذبح کېږي هغې سره خوا کې ودرېږه، د دې قربانۍ وینه لا ځمکې ته نه وي رسېدلې، الله رب العزت د دغه بنده مغفرت کړي. او فرمایي دا قرباني به په ورځ د قیامت
خپلو ویښتو سره، خپلو ښکرو سره او خپلو خنګرو سره دا به راوړلی شي الله رب العزت دربار ته. او د دې قبولیت دومره زر کېږي وایي چې د دې وینه لا ځمکې ته نه وي رسېدلې چې الله رب العزت دې ته قبولیت ورکړي. نو لہذا هر هغه سړی چې هغه استطاعت لري او صاحب نصاب دی هغه ته پکار ده چې د قربانۍ دا فریضه ادا کړي. ځکه که چا ادا نه کړله پیغمبر علیه السلام ډېر زیات وعید بیان کړی دی. فرمایي من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. چا چې وسعت بیمونتو هغه سره گنجایش او وسعت شته دی د قربانۍ، هغه د قربانۍ وس دس شته دی او د قرباني ونه کړله، دا د اختر په ورځ زموږ عیدګاه ته هم نه رانږدې کېږي. نو موږ په رنګارنګه تقریباتو باندې په مختلفو طریقو باندې زرګونه لکونه روپۍ الوزو. دا فریضه ده په دې کې د کمچورۍ نه کار وانخلو. داسې نه چې زه په واده او ښادۍ کې زرګونه روپۍ په زلمي باندې شیندمه، خو چې کله خبره د قربانۍ راله، شعائر الله راله، د فریضې راله، بیا زه بهانې کومه ما سره خو پیسې نشته دی، ما سره خو پیسې شته دی خو قرض دی را باندې، او مختلف قسمه هیلې ګورم چې په څه طریقې باندې ما نه د قرباني ساقطه شي. په آتشبازۍ باندې لکونه روپۍ الوزوم سوځومې، خو چې دلته کله فریضه د قربانۍ راله بیا کوشش مې حتی الوسه دا وي چې څومره ځان نه دا قرباني لرې کولی شم لرې کم، او که لرې نه کمه بیا مې کوشش دا وي چې کمزورې نه کمزورې څاروی واخلم، بیکاره نه بیکاره قرباني وکړم، صرف مې ذمه ادا شي. ګورې دا قرباني زمونږ د طرف نه الله رب العزت په دربار کې یوه هدیه او تحفه ده. د دنیا دستور او رواج دا دی چې سړی خپل یار دوست له بیکاره تحفه نه وړي، خرابه تحفه نه وړي، عیبداره تحفه نه لیږي، بلکې یو سړی چې چاته هدیه لیږي اگر چې هغه قیمتاً کم وي، د هغې قیمت کم ولې نه وي، خو هغې کې به څه عیب نه وي، د هر قسمه خامۍ نه او عیوباتو نه پاک وي، ولې په دې باندې سړی دروند ښکاري. نو چې د چا څومره حیثیت دی هر سړی دی د خپل وس مطابق د خپل حیثیت مطابق قرباني وکړي، خو دا قرباني دی د هر قسمه عیب نه پاک کوي. په دې کې د څه خرابې نه وي، دا نه چې ما څاروی واغستلو ښکر یې مات دی د هغې اثر دماغو ته رسېدلی دی، یا یې غوږ پرې شوی دی، یا یې غاښونه چې کم دی په عمر باندې کم دی، یا ګوټ دی یا ړوند دی په سترګه باندې. نو کوشش هم وکړم د 5-10 هزار روپو بچت دپاره چې کوم دی زه عیبدار څاروی واخلم، تا وینه هم توی کړه، تا ته غوښه هم حاصله شوه، خو ستا قرباني ونه شول. بیا قربانۍ څاروی چې کوم دی د دې دپاره څومره عمر شرط دی، ما تاسو ته وویل چې 3 قسمه څاروي دي. یو اوښ او اوښه ده، د دې دپاره کم سے کم مدت 5 کاله دی. که یو سړی په اوښ او اوښه کې قرباني کوي دا به د دې کم عمر کم از کم 5 سال چې پوره شوي. او که غوا غویې کټې یا سخې دغه رنګې میخه په دې کې قرباني کوي نو د دې کم از کم عمر 2 کاله دی چې 2 کالو نه اوړېدلي یا د 2 کالو پوره شوي. او که چیلې دغه رنګې ګډه او ګډه په دې کې قرباني کوي نو کم از کم د دې عمر 1 کال دی چې 1 کال پوره شوی وي. البته فقهاو دا لیکلي دي که چېرته یو ګډ داسې دی چې هغه ښه سربه دی په رمه کې د پرېښودلو 6 میاشتو دی، خو د کلیز ګډانو سره دا بالکل یو شانته دی، سربه دی، نو په دې باندې بیا هم قرباني کولی شي چې دا د 6 میاشتو وي. خو چیلې یا غوا یا اوښ دا چې د خپلې مودې نه یو ورځ هم کم وي په دې باندې قرباني نشي کولی. اکثر ملګري بیا تپوس کوي و یاره زه منډۍ ته راغلی یم، دلته کې زه څاروی ګورم یو ډېر مزیدار سخوندر دی، سټی ولاړ دی، د دې مالک ما ته وایي چې دا د 2 کالو پوره دی خو په غاښ باندې 2 نه دی، په دې باندې قرباني کېږي او که نه. نو ګورئ دا غاښونه 2 دا علامه ده د دې خبرې چې دا 2 کاله پوره شوي. یو نیم څاروی چېرته داسې وي چې هغه د مودې پوره وي خو غاښ یې لا نه وي راختلی. نو اصل خو په دې کې موده ده چې د 2 کالو پوره شو په دې باندې قرباني کېږي،
خو ما ته به څنګه پته لګي چې دا بیوپاري په ما باندې دا څاروی را خرڅوي دا رښتیا وي او که دروغجن دي. ځکه چې نن سبا سړی د 10 روپو دپاره قسم خوري، خاص کر بیا چې منډیانو ته لاړ شي هلته چې کم بد حال دی چې ورته تا ته به قسم قرآن طلاق به درته لړه کي درته به چې نه په 1.5 لک خو ما نه دی اخیستی، چې بیا یې وانخلې بیا به درپسې آواز وکړي راشه په 1.40 یې واله. هلکه تا دې نه مخکې قسم قرآن وخوړو د هغې څه حیثیت پاتې شو. نو د بیوپاري په خبرو به اعتبار نه کې، په غاښ یې وګوره چې 2 پوره دی نو معلومه دا شوه چې دا د 2 کالو دی، او که نه چېرته چا سره خپل ذاتي څاروی دی، خپل ذاتي یو سخی دی یو سره یا غوا ده، هغه د 2 کالو پوره د خو لا غاښ یې نه دی راختلی او دی یقیني دی 100% درته معلومه ده چې دا د 2 کالو مودې نه اوړېدلی دی، نو بیا په دې باندې قرباني کولی شي. د خپل ذات په باره کې ستا خبره معتبر ده، د هغې تصدیق کیدی شي چې ستا په موږي باندې چې کوم دی دا رالوی شوی دی د 2 کالو نه عمر سیوا دی یا د 2 کالو پوره دی په هغې باندې قرباني وکړه. خو که چېرته بل سړی تا ته دا وایي چې دا د 2 کالو پوره دی او 2 غاښونه یې لا نه دي راختلي نو بیا به هغې لره اعتبار نه. بیا سوال دا دی چې دا قرباني واجب په چا باندې ده؟ لکه مونږ وایو هر سړی چې هغه صاحب استطاعت او صاحب نصاب دی په هغه باندې قرباني واجب ده. نو دا صاحب نصاب چې کومه پیمانه ده د نصاب هغه څه شی دی؟ د نصاب پیمانه دا 5 شیزونه دي. 5 شیزونو کې یو شیز یا هغه 5 واړه دي راجمع کړل نصاب ته ورسېدل نو په تا باندې قرباني لازم ده. هغه 5 څه شی دي؟ لومبنی دی 7.5 تولې سونا، 1.5 تولې سونا چې چا سره ده په ده باندې قرباني لازم ده. دویم دی 52 توله چاندي، 52 نیمې تولې چاندي چې چا سره ده په هغه باندې قرباني لازم ده. دریم دی 52 تولې چاندي قیمت عمره چا سره مال تجارت دی د روزګار دی، هغه روزګار دومره دی چې د دې قیمت 52 تولې چاندي ته رسي په ده باندې قرباني لازم ده. پرون ما ریټ معلومات کړي وي 3300 روپۍ توله د چاندي، 1,73,000 1,73,000 روپو چا سره مال تجارت دی په هغه باندې قرباني لازم ده. او 5م شی ضرورت نه زائد سامان چا سره دومره دی چې د هغې قیمت 1,73,000 روپۍ جوړېږي په ده باندې قرباني لازم ده. نو ټوټل څو شیزونه شو؟ 5 شیزونه. لومبنی سونه 7.5 تولې، دویم شیز دی چاندي 52 تولې او د دې 52 تولې چاندي قیمت نن سبا وخت کې 1,73,000 روپۍ دی. نو که 1,73,000 روپو تا سره چاندي ده نو په تا باندې قرباني لازم ده. یا 1,73,000 روپۍ تا سره نغدې پرتې دي بیا هم په تا باندې قرباني لازم ده. څلورم 1,73,000 روپو تا سره مال تجارت دی، د دومره روپو ستا روزګار دی بیا هم په تا باندې قرباني لازمه ده. او 5م 1,73,000 روپو ضرورت نه زائد تا سره سامان پروت دی، هغه سامان چې ستا په استعمال کې نه راځي ستا د ضرورت نه زائد دی نو بیا هم په تا باندې قرباني لازم ده. ضرورت نه زائد څه معنی چې ستا یو کور دی په هغې کې اوسېږي بل کور در سره اسې پروت دی، یا د پرنټ باندې ورکړې یا کاروبار دپاره یا اسې د سره پروت دی، هېڅ نیت دی پکې نشته، دا ستا ضرورت نه زائد دی. ستا د ضرورت یو ګاډی دی خو تا سره په ګیراج کې 3 ګاډي ولاړ دي، هغه 2 ستا د ضرورت نه زائد دی استعمال کې نه راځي بیا به ورته ګورو. یا کور کې تا سره لوښي داسې پراته دي چې هغه په استعمال کې نه راځي، کلونه په کلونه چې کوم دی ډیکوریشن پیس پروت دی په المارۍ کې، که د دې قیمت دومره پیسو ته رسي 1,73,000 ته. دغه رنګې چې څومره لباس دی ستا ګړۍ ده ستا چې کوم دی پیزار دی بوټان دي، هغه سامان چې ستا د ضرورت نه زائد دی ته هغې استعمال نه کې، استعمال دی د هغې پرېښی دی او دا 1,73,000 روپو ته رسي په تا باندې قرباني لازم ده. او بیا په دې 1,73,000 روپو یا 7.5 تولې سونه باندې کال تیرېدل شرط نه دي. لکه څنګه چې موږ په زکات کې وایو چې یو سړی هغه سره دا نصاب ته مال ورسېږي چې کله پې کال تیر شي بیا پې زکات واجب کېږي. خو د قربانۍ چې کوم دی چا سره 10 11 او 12 تر ماښامه پورې دې 3 ورځو کې په یو ټیم کې هم دومره پیسې چا سره راللې چې هغه 7.5 تولې سونه وه
یا 52.5 تولې چاندي وه یا 1,73,000 روپۍ نقدي وي یا 1,73,000 روپو مال تجارت و کاروبار سامان یا 1,73,000 روپۍ ضرورت نه زائد سامان و. په دې 3 ورځو کې چې هر ټیم تا سره رالي په تا باندې قرباني لازم شوله. اوس به در باندې قرباني واجب ده او قرباني به کړي. خبره باندې ورسېدې. ښه بیا داسې نه ده هر سړي خپل حیثیت دی. ښځې به خپل حیثیت مالي کتلی کېږي، د خاوند به خپل کتلی کېږي، د پلار به خپل کتلی کېږي، د مور به خپل کتلی کېږي، د بچي به خپل کتلی کېږي او د نوسي به خپل کتلی. دا به نه چې د ټول خاندان د طرف نه بغیر حسابه یو څاروی راول او ذبحه کړه. دا به نه چې یو چیلې ګډ دې راوستو دا د ټول کور د طرف نه. د هر چا قرباني په خپل ځان باندې لازم ده. که یو خاوند وي چې زه ښځې دپاره قرباني کوم دا به د ښځې نه اجازت واخلي او بیا به هغې نه پس قرباني کوي. که ښځې ته پته نشته او ده ورله قرباني وکړله دا قرباني نه ده ادا شوې. که یو سړی وایي زه پلار له واجب قرباني کوم، زما پلار صاحب حیثیت دی، صاحب نصاب ته د مال رسېدلی، نو دا به د پلار نه تپوس کوي، هغې نه پس به بیا قرباني کوي. که پلار صاحب نصاب دی صحیح ده او د تې نه تپوس نه دی کړی قرباني وکړله دا قرباني ونه شوله. او که نفلي قرباني ده د ایصال ثواب دپاره لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام معمول دا و چې 2 ګډان به یې ذبحه کول. هغه یو ګډ د خپل ځان د طرف نه او یو ګډ د خپل ټول امت د طرف نه. نو اوس که امتي دا وایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نامه باندې قرباني کوم نو دا کولی شي او ډېره ښه خبره ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت نه پس 10 کاله مسلسل لا قرباني کړي او په آخري کال یې 100 اوښان ذبحه کړي دي. 3 اوښان یې په خپلو لاسو مبارکو باندې نحر کړي دي. لهذا دا اهمه فریضه ده په خپل ښایسته انداز کې ګوره د شهرت ریاکاري بل مسلمان ته ځان ښودل د غوښې نیت دې نه ځان وساتو، خاص د الله رضا دپاره او د ثواب د حصول په نیت باندې ښایسته او ښکلي انداز کې قرباني وکړو. الله رب العزت به انشاءالله قبلې او موږ او تاسو ته پرې اجرونه راکړي. الله رب العزت دې څه مو وویل څه مو واورېدل په دې باندې مال او تاسو ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.